الله جل شانه دې زموږ په دې سعی او کوشش کې زموږ رضا شي او الله تعالی دې موږ د خذلان او د خوړلو وساتي. دا موضوعي بحث چې کوم دی دا د مشکل ترین بحث دی. د هغې د تمهیدي خبرې څنګه چې د الله تعالی صفات مونږ منو چې د اشاعره او د ماتوریدیو پکې دغه قدر له خلاف دی چې اشاعره اته صفات وایي او ذاتي او مونږ اوه صفات وایي. څنګه چې د الله تعالی د ذات نه تصور کېدی شي نه د هغې د کیفیت نه بحث کېدی شي. دا خبره د یو مقصد به تاسو ته اوس کوم چې نه د هغه د ذات تصور کېدی شي لا یحد ولا یتصور دی نه د هغه د کیفیت نه څه کیفیت بیانېدلی شي. څنګه چې د الله تعالی ذات د غایب څیزونو نه دی چې غیب دا د حاضر په مقابله کې راځي، د حاضر په مقابله کې راځي. چې الله تعالی جل شانه فرمایي عالم الغیب والشهادت، نو په دې دوه ټکو کې د الله تعالی تمام معلومات خدای د خپل معلومات را جمع کړي. ټکي دوه دي خو تمام چې څومره پورې د خدای د ذات نه علاوه مخلوق دی په دې دوه ټکو کې جمع چې الله تعالی د عالم د غیب هم دی او د شهادت هم دی. یعنی اشیاء چې کوم څه دي هغه دوه قسمه دي. څه اشیاء به د غایب د قبیلې نه څه به د شهادت د قبیلې د دې نه بهر نه دي چې یو شی به وي او نه دی غیبي او نه دی شهادتي، داسې نشي کېدی. نو څنګه چې د الله تعالی ذات د غایب د قبیلې نه دی، ځکه چې تاسو ته مولیان یې اخر د غیب تعریف قاضي بیزاوي کړی تاسو ته په ذهن کې دی چې غیب هغه شی دی چې هغه په حواسو نه معلومیږي او بداحت د عقل هم تقاضا نه کوي. په حواسو نه معلومیږي، نه په سترګو معلومیږي، نه په پوزه معلومیږي، نه په خوله معلومیږي، نه په غوږو معلومیږي او عقل هم بداحت عقل هم تقاضا نه کوي. دې ته غیب ویلی شي. او چې کوم شی داسې چې هغه په بداحت عقل معلومیږي، په خوله معلومیږي، په پوزه معلومیږي، په سترګو معلومیږي، په غوږونو معلومیږي، هغې ته شهادت ویلی. نو څنګه چې د الله تعالی ذات دی د قبیلې د غایب نه، داسې د هغه صفات دي. اوس چې هغه صفات دي نو د غیب د قبیلې نه خو بداحت د عقل خو تقاضا نه کوي که نه. نو چې نه کوي نو د دغه صفاتو کې خپل عقلي خبرې چلول د عقل راندې راوستل دې کې به سړی خویږي بیا نشي. د محدود عقل دی، دا محدود عقل به د غیر محدود صفت څرنګه مقابله وکړي؟ دا کېدلی ممکنه نه ده. د الله تعالی صفات چې کوم څه دي دا غیر متناهي دي. نو محدود عقل متناهي د غیر محدود هغې کې تصرف نشي کولی، د هغې احاطه نشي کولی. اوس په دې صفاتو کې چې کوم خلک هغه په دې ورته کې اخته شوی دی، د دې نه وتل ډېر مشکل کار دی. ځکه چې هغې بانی په خپله زمانه کې د چا په تندي خو نه یې لیکلي که نه د چا په تندي کافر لیکلی، نه د چا په تندي مسلمان لیکلی. نو چې نه یې لیکلی نو دې کې هغه قسمه خلک
چې کوم په دې صفاتو کې هغه خطا شوي او ښویېدلي دي نو هغه څوک دي؟ فلاسفه او معتزله. فلسفیان او معتزله ځکه چې فلسفیان چې کوم څه دي هغه د عقل په باب کې دي ټول په عقلیاتو باندې روان دي ټول په عقلیاتو باندې روان دي ځکه معتزله فرض کا هغه د کرامت او د معجزې نه منکرین دي ځکه ما تاسو دا خبرې وکړې چې د دې بنیاد په دې باندې دی په دې وجه باندې دا دریو شیونو باندې په دریو واړو خو بحث نشي کېدی خو زه چې څه پورې کېده جو هغه مختصر غوندې دغه کوو ځکه دا نننی بحث به دومره اوږد نه وي ما خو کتلی دی او بس تاسو په قسمت داسې چې زما د دغه باندې اوس هم دې ځای باندې یو غاښ مې تش شوی دی جو دړ پې راځي بېګانه پې دغه شوی دی نو خیره خو دومره د برداشت خو دی الله تعالی دې نور نه زیاتی کړي نو نه دړ پې شته پښتو په دغه باندې د دغه الله تعالی جل شانه په صفاتو کې د ذات خبره خو په خپل ځای پاتې ده خو په صفاتو کې اولنې صفت هغه حیات څه دی؟ حیات یعنی الله تعالی جل شانه په حیات باندې موصوف دی ولی ذکا اللہ جل شانہ په خپل کتاب مبارکہ بمثل کتاب کې وایي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم چې هغه په ژوند باندې موصوف دی او نور کائنات لره قایمون کې دی قیوم بل لره قایمون کې یو خو په خپل قایمي کنه نو په خپل نه بل لره قایمون کې دا صفت دی اوس دا صفت حیات چې کوم څه دی علماء متقدمین چې کوم څه دي ګورئ دا علماء غریبانان په خپل خپل وخت کې مجبوره شوي دي کنه امام ابو یوسف رحمت الله علیه داغه فتوا دا ده چې کوم سړی علم کلام خو دا خودي مجبوره شوي ځکه چې کوم مسلې چې کوم سړی د علم کلام د الله تعالی د ذات او د صفاتو کې بحث کوي هغه پې راوچوړوي وایي وهئ چې کوم سړی او د وقت د بادشاه د وظایفو نه او یا د دا قسمه مراعاتو نه به دی محروم دا خبره هغې ولې کوله دا ځکه کوله چې په دې خبرو کې عقل نه چلیږي او که عقل پکې چلایي نو بیا به خبره بل خوا ځي ځکه به هغې دا خبره کوله نو دا دی چې هغه علما متقدمین دا صرف تر الفاظو د حده پورې مونږ په هغه رتبه کې نه یو لا چې سړی کوم څه حقیقت وي او هغه په خپلو هغه بل شان سترګې دي هغه بل شان غوږونه چې په هغې واوري او هغه بل شان سترګو باندې وایي چې هغه د روحاني د زړه سترګې دي نو هغه خو زمونږ شته دی نه خو دغه الفاظو د حده پورې به په دې پورې ځو نو هغه علما متقدمین دې باندې متفق دي چې الله تعالی په ژوند موصوف دی اوس دا خبره ده چې بیا دغه علما چې کم اهل سنت دي د فلسفیانو او د معتزله په مقابل کې هغې دا متفق دي په دې باندې اتفاق دی دا کوم ځای کې چې کوم څه راځي چې دا په دې مسله کې د علماو اختلاف دی نو دغه جمله چې راځي د دې جملې مطلب دا دی چې په دې فلسفیانو خو هم د عالم اطلاق کېږي که په دې معتزله خو هم د عالم اطلاق کېږي چې عالم دی
نو هلته کې چې دا ټول ګډوډ شي نو بیا وایي په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې کله دا ټول یو مجموعه والی خو چې کله د دغې مجموعې نه اهل سنت متقدمین جدا کی نو د هغې پکې بیا خلاف نشته هغې چې بیا په د دې حیات په صفت کې د خدای په صفت حیات کې بیا د هغې اختلاف نشته هغې څه وایي هغې دا وایي چې دومره پورې چې دا حیات یو صفت وجودیه دی قایم دی د الله تعالی په ذات تر دغې حده پورې چې دا یو صفت وجودی صفت دی عدمي نه او قایم دی په ذات الهي پورې بیا چې کله قایم دی په ذات الهي پورې په دغې کې بیا مخکې په دې قایم په ذات الهي کې پورې د بیا د ماتوریدي او د اشاعرو چې کوم څه دی نو هغه دغه دی چې هغې وایي دا د هغې په ذات پورې قایم دی خو نه غیر دی او نه عین دی کوم چې په ماتوریدیو کې محققین خلق دی هغې وایي دغه علم د باري تعالی دغه حیات د باري تعالی دا د خدای د ذات سره عین دی خدای د ذات سره څه دی عین او د هغې تاسو تصریف تاسو د پوهې دپاره دا مثال نه دی ګورئ دوی تاسو ته اوس دی څه ویم نو مثال نه دی که مثال لیسه کمي د خدای په شمان کې څوک نو مثال څوک خو دا به دومره ووایو چې هغه نظیر چې ورته ویلی شي لکه سړی دی اوس هغه سړی بدصورته هم کیدی شي او خوبصورته هم کیدی شي یو سړی دی حسن دی ښکلیوالی دی نو د ښکلیوالي ته مونږ خو دا نشو ویلی دا ښکلیوالی په دې سړي پورې قایم دی خو دا نشو ویلی چې دا ښکلیوال جدا شی دی او دا سړی جدا شی خو د دې سړي د ښکلیوالي د دې سره دا ښکلیوالی د سړي سره عین دی د ده ذات سره عین دی منځ کې څه تغایر نشته دا یو نظیر په طریقه مو مثال نه دی ولی خبره پوه نه شول نو داسې صفت قایم بالذات هغې سره عین دی اوس دغه صفت چې دی نو دی تقاضا کوي د څه د صحت د علم او د قدرت په چا پورې چې دغه حیات قایم دی نو دا د دې تقاضا کوي چې دغه خاوند دغه د حیات خاوند چې دا قسمه حیات په چا پورې قایم دی لکه د خدای په ذات پورې نو د هغې به چې د علم او د قدرت د صحت تقاضا کوي چې د دپاره به علم هم ثابت وي او د دپاره به قدرت هم ثابت وي اوس دا خو د اهل سنتو د هغې خبره وه اوس د دې په مقابل کې د دې حیات په صورت کې کم چې معتزله دي او هغه فلاسفه دي اوس حکماو او بعضې معتزله ویلي دي د حکماو نه دلته کې مراد هغه حکیم هغه اسلامي حکما نه دي د دې حکما نه مراد هغه فلسفیان دي فلاسفه نو دا فلسفیان چې کوم څه دي که نو دا خو موږ داسې نه شو ویلی چې د مخکینو علماو دا په دې پن کې ولې ورداخل نو دا د دې هغه عقاید خو ټول غیر اسلامي د فلاسفو اقوال چې کوم دی ټول دغه حکما او بعضې معتزله هغه وایي چې دا حیات د الله تعالی دا چې کوم څه دی نو د علم او قدرت ورله ممتنع نه دی بس عدم امتناع د علم او د قدرت هغه دا نه وایي چې ګنې دا حیات دا د تقاضا د صحت د علم او د قدرت کوي او دا دومره پورې خبره ده چې دا حیات داسې دی چې عدم امتناع د علم او د قدرت دا هغې نوم دی چې قدرت او علم ورله ممتنع نه دی اوس دا خبره خو د هغې دغه په خپل طرف باندې او ټول هغه په د خپلو عقلیاتو باندې روان دي
خو دا مونږ چې څه ووایي چې د الله تعالی د حیات دغه معنا مو وکړه چې دا مخکې مونږ تاسو د هغې تفصیل وکړو نو دا زمونږ په حق کې دا په حق د الله تعالی کې دي اوس زمونږ چې کوم څه دی په حق کې حیات څه شی دی حق کې چې مونږ وایو مونږ هم په ژوند باندې موصوف یو نو زمونږ په حق کې دا یو داسې کیفیت دی دا ژوند داسې یو حالت دی چې د هغې سره قبلول د قبول د حس او د حرکت ارادي لازم دی د هغې سره یعنی څه مطلب د دی به حرکت ارادي او حس قبلول ور سره لازم دی څه مطلب شو یعنی د انسان د مخلوق ژوند چې دی دا ملزوم او حس او حرکت ارادي ورته لازم د دې په منځ کې د لازم ملزومو هغه تعلق دی د حس او د حرکت ارادي او د حیات انساني په منځ کې او دا د دې تعریف بیا دا کومه خبره چې زموږ په حق کې کم د حیات دا د دې تعریف بیا داسې کړی شوی چې اعتدال د مزاج نوعي مزاج چې کوم څه دی دا عبارت دی د دې عناصر اربعو د عنصر خاکی د عنصر آبی د عنصر ناری او د هوایی د دې د یو بل سره ملاوت په طریقې د برابرۍ سره اتبدي مزاج دی نو دا اعتدال د مزاج نوعي دا غینه عبارت دی دا د حیات انساني او چې کله په هغې کې څه فرق راشي یا به د بیماري او دنیا نه رخصتي او دا قسمه دا حیات دا حیات چې کوم څه دی چې هغه ملزوم او حس او حرکت ارادي دا ورته لازمي او داسې وي چې اعتدال د مزاج دی نو دا په خدای محال دا د الله تعالی د پاره منل کوبا دا محال دی په الله تعالی او د قرآن کریم په ډېرو آیاتونو کې دغه د حیات آیاتونه راغلي دي په سوره غافر کې چې هو الحي لا اله الا هو سوره بقره کې چې کوم څه دی نو الله لا اله الا هو الحي القيوم اوس دا خبر ده چې دا درې واړه اوصاف چې هغه ژوند دی او علم دی او قدرت دی دا د هغه چا د پاره نشي ثابتې دی عقلاً چې کوم پچا کې حیات موجود نه وي دا درې واړه اوصاف د غیر حی د پاره ثابتېدلی نشي اوس دا خبره مو دی د پاره مخکې تمهید کې اوس د دې حیات نه تر دومره پورې خبره خو دا ټیک ده د دې ځای پورې علما هغې باندې بحث کړی دی اوس د دې نه مزید مخکې بیا په خپل عقلي په خپل عقل په بنیاد باندې په دې حیات کې تکلم کول په دې حیات کې تفصیل هغه یا تقسیم کول یا په دې حیات کې د دلایل ویل چې هغه د عقل موافقي که د عقل نه مخالف بیا سته نه منل دا د فلاسفه او د معتزله ده اکی نور بحث مخکې تاسو په خبره پوه نه شوئ پوه شوئ په خبره که نه پوه شوئ ها د لفظ د الحیوان اطلاق په باری تعالی کېږي د حیوان اطلاق د حیوان چې نه دا دی چې د الله تعالی اسما چې کوم څه دي دا خو لازم دا وان الدار الاخرة لهي الحیوان چې دا کور د آخرت چې کوم نه هغه همیشه دپاره دی که خو دا دی چې هغه خو کور د آخرت چې کوم دا خو بیا انعامات څومره پورې ده خو ټول بیا همیشه دي دا حیوان لفظ چې کوم خو دلته کې داسې دی چې هغه په معنا حیات دایمي باندې او یو دا حیوان چې موږ دلته کې وایو جوهر جسم حمام یو دا د حیوان دی نو دا هغه نه دی په معنا د حیات دایمي باندې د هغې اطلاق کېدی شي نه د الله تعالی جل شانه اسما توقیفي دي
یعنی توقیفي دا مطلب چې د خدای د پاره ته نوم عقلا چې کوم څه دی دا نشي جوړولی. اوس الله تعالی جل شانه یو شی به وي د هغې به معنا صحیح، دا خبره ښه وکړه. یو شی به داسي چې هغه معنا به صحیح وي، خو چې د هغې کله اجازت په قرآن او حدیث کې نه وي راغلی نو هغه ته خدای ته دا نوم نشي ښودلی. مثال په طور باندې خدای ته عالم ویلی، علیم ویلی شي، عالم ویلی شي، عالم الغیب والشهادة، خو خدای ته عاقل نشي ویلی. خدای ته عاقل نشي ویلی ځکه چې د عاقل اطلاق نه په حدیث کې په خدای راغلی دی نه په قرآن کې په خدای راغلی. نو ته به داسې نه وایې چې خو علم او عقل خو یو شی دی، چې خدای ته عالم ویلی شي راشه عاقل ورته هم ووایه. نه د ایمان نه به خلاص شي. ته به دا ګورې چې په قرآن او حدیث کې چې کوم شی مستعمل دی. ځکه خو دا خلک زه یو خبره ته بله کوم، ما تاسو په دې باندې بحث مخکې پیرډ کې ما ته دا خبره کوم. اوس که چېرته کې دو مترادفین الفاظ او هغه مترادفین الفاظ د یو مرادف اطلاق په خدای راغلی خو د بل نه راغلی نو ته دې ته نشي کولی، خو د دواړو خو معنا خو یوه ده. دغه مرادفین الفاظ چې دا یو د پښتۍ جوړوي دا بل ورته دا نشي کتلی. ځکه چې کوم څه دی نو هغه دا وایي. اوس د دغه صفاتو نه مونږ خدای دا خدای لفظ اوس دا خو د پارسی لفظ دی، دا اصل کې دی خود آئی، خود آئی په خپله باندې راغلی، په خپله موجود، چا موجود کړی نه دی. نو معنا خو په خپله صحیح، خو چونکې دا د پارسی لفظ دی نو پارسی خو په قرآن او حدیث کې نشته. نو پکار ده چې دا لفظ د الله تعالی د پاره ویل جایز نشي. دومره دا چې د دې لفظ استعمال دا په اجماع د امت ماوراء النهر چې کوم علما دي هغې په دې باندې اجماع کړي. نو اجماع د امت د علماو خو د دلایلو د شرع نه یو دلیل دی. خبره پوه نه شوې؟ نو دا ده چې دا په اجماع د امت د علماو باندې هغې په دې اجماع کړي. دا لفظ د هغه اجماع د وجې نه که په منځ کې دا اجماع د علماو نه وی دا لفظ من ناجایز، خو چونکې هغه اجماع په علماو کړې ده او د هغې وجې نه دا ویل جایز دي. اوس د دغې د حیات چې کوم څه متعلق د هغې مزید بحث په هغې باندې ځکه چې مزید بحث په هغې باندې څوک کوي دا د معتزله او د هغې طرف ته به سړی ځي. نو دومره پورې خبره ده چې الله تعالی لر په هغې باندې منل. دویم صفت مونږ څه ویلی چې یو حیات دی، بل څه شی دی؟ کلام باندې بحث کړو، کلام باندې بحث کړو. نو دویم بحث دا په کلام باندې دی. دویم بحث په څه باندې؟ کلام باندې. دا د کلام موضوع چې کوم څه دی نو دا بیا ډېره موضوع. اوس